ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. د اسلام پنځه ارکان دي او د ټولو نه لومړی او اولنی رکن هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کول دي په ژبه او په زړه سره. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغی د یو سړي په شکل کې چې تکي سپینې کپړې اغوستې وي، سپینې جامې اغوستې وي او تک تور یختیو د سفر اثر ور باندې نه ښکاره کېده او نه چا پیژانده. راغی د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسلام متعلق تفوس وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے د اسلام په باره کې تپوس وکړو. نو د الله پیغمبر ورته جواب ورکړو او د اسلام پنځه ارکان ورته بیان کړل چې هغه کې اولنی رکن هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت او اقرار کول دي. محترم عزتمندو، لا اله الا الله دیتا کلمه توحید ویل کیږي او توحید دا بنیاد او اساس دی. خپل عقیده دا توحید جوړول دا ضروری دی او دا لازمی دی. زګه کله چې بنیاد او اساس مضبوطی نو بیا بر بیلډینګ دا هم مضبوط راځي. محترم عزتمندو، اهم شی دا عقیده ده چې کله عقیده برابر وي، عقیده توحید وي، نو بیا وروسته الله رب العالمین د انسان اعمال قبلی چې کوم ښه اعمال کې اعمال صالحه کوي، الله رب العالمین دې د اعمال وی قبلی. او چې کله عقیده خرابه شرک فکی نو د دې انسان اعمال هم الله رب العالمین نه قبلی، ځکه چې بنیاد خراب دی. محترم عزتمندو، قرآن کریم کی الله رب العالمین د انبیاء او د پیغمبرانو در علیګلو مقصد ذکر کړي چې الله رب العالمین دا پیغمبران د کوم مقصد د پر علیګلیو. الله رب العالمین فرمای ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله رب العالمین فرمای وای موږ په هر یو امت کې رسول لېږلو د دې خبره د پاره چې د الله عبادت وکړي او ځان د طاغوت نه وساتي. محترم عزتمندو، الله رب العالمین دا پیغمبران دا دې مقصد د پاره را لېږلیو چې د خلکو ته د توحید عقیده بیان کی
چې الله رب العالمین یو ذات دی او معبود بر حق دی د الله سره څوک شریک نشته دی او دا معنی به لا اله الا الله کې فرته ده الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي و الهکم اله واحد ستاسو معبود دا معبود یو ذات دی معبود بر حق دی الله رب العالمین د الله سره څوک شریک نشته دی د عبادت ټول اقسام دا به خالص د الله د پاره هغه سجده ده دا به صرف الله رب العالمین ته دارنګ محترم عزتمندو که دعا غوښتلی دا به صرف د الله نه توکل دا په الله رب العالمین باندې ځکه الله رب العالمین دا معبود بر حق دی لا اله الا الله نشتره معبود مگر دقه یو الله دی د الله سره څوک شریک نشته دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستارب دا حکم کله ستارب دا فیصله کړي چې تاسو به عبادت نه کوئ بندگی به نه کوئ مگر د یو الله به کوئ محترم عزتمند حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ رضی الله تعالی عنہ دا یمن ته لګلو او دا خبره ورته کړې و چې اول دعوت د توحید ورکا ځکه اول عقیده جوړول دي چې عقیده جوړ شي محترم عزتمندو موږ باندې د الله رب العالمین دا حق دی چې موږ د الله بندګي وکړو او د شرک نه ځان وساتو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل ول اتدری یا معاذ ما حق الله علی العباد وما حق العباد علی الله معاذ ته د پتشتا د الله څه حق ته په بندیانو باندې او د بندیانو څه حق ته په الله باندې معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه ورته فرمایل چې الله ورسول اعلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د الله حق په بندیانو دادې ای یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا چې دیو به د الله عبادت کوي د الله بندگی به کوي او د الله سره به څه شی نه شریک کوي او د بندیانو حق په الله باندې دادې چې به دیو ته الله رب العالمین عذاب نه ور کوي محترم عزتمندو توحید دا ډېر ضروری دی او عقیده توحید دا ډېر ضروری ده په دې باندې الله رب العالمین نجات ور کوي په دنیا کې هم د دې په وجه الله رب العالمین انسان ته امن ور کوي خوشاله نه ورته ور کوي او د قیامت په ورځ باندې هم الله رب العالمین دې انسان ته امن ور کوي او دارنګه د جهنم نه ول نجات ور کوي او د دې لا اله الا الله سره د محمد رسول الله اقرار کول چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی الله رب العالمین خاتم النبیین ګرځولې او خاتم المرسلین ګرځولې محترم عزتمند حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله چا چې دا اقرار وکړو په جبه او په زړه سره چې الله رب العالمین سره څوک شریک نشته او الله معبود بر حق دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله بنده او د الله رسول دی او دا اقرار وکړو
چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده او د الله رسول و او دارنګې کلمه ده چې الله رب العالمین مریم ته غورځولې وه او دارنګې روح دی د الله طرف نه او دا اقرار یې وکړو چې جنت حق دی جهنم حق دی نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا انسان به الله رب العالمین جنت ته داخل کی. محترم عزتمندو کوشش پکار دی چې عقیده باندې کوشش وکړی شي او دارنګې د توحید د عقیدې دعوت هم وکړی شي. علامه ابن القیم رحمه الله فرمایي دا توحید دون اهم شی دی چې د قرآن کریم هر صورت کې توحید پروت دی دون اهم دی. او محترم عزتمندو چې کله عقیده توحیدی الله رب العالمین فرمایي والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه خلک چې ایمان راوړی دی عقیده توحید دی او دارنګې شرک نه دی کړی دی خلکو دپاره امن دی او دا خلک په سمه لار باندې دي. الله رب العالمین دی منګ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين